ډیرو محترمو مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه د حاجتونو دپاره، د غټو څلورو حاجتونو دپاره دا وظیفه په حدیثو مبارکو کې ده. یعنی د بخاري شریف حدیث دی، حدیث نمبر 6347 نمبر حدیث دی، او رسول الله مبارک دا وظیفه ښودلې، یعنی دا دعا یې ښودلې ده چې کوم انسان دا دعا ووایي نو الله تعالی به 4 قسم مصیبتونو نه، بدبختو نه، د سختو حاجاتو نه به الله تعالی ته امن ورکوي. یعنی چې په حدیث مبارکو کې یو خبره راشي محترمو، یو دعا پکې وښودلی شي چې دا دعا د دې کارونو دپاره ده او رسول الله مبارک ښودلې وي، نو محترمو هغې کې هیڅ شک نشته دی. هغې کې شک کول هم هغه ناروا دی، هغې کې یعنی شبهات کول هم ناروا دي، بلکې ما تاسو په اخلاص سره وکړو، په یقین سره وکړو، انشاءالله چې الله تعالی به د دې 4 بلاګانو نه، د دې 4 مشکلاتو نه به الله تعالی ما تاسو ته امن راکړي. دا مشکلات د ما تاسو په زندګۍ کې شته. اکثر مسلمانان داسې دي چې دا قسم مشکلات په زندګۍ کې لري، نو محترمو چې کوم انسان دا مشکلات لري نو د هغې مشکلاتو لرې کېدو دپاره دا وظیفه تاسو انشاءالله وکئ او دا وظیفه غواړئ، الله تعالی به تاسو ته نجات درکړي د دې قسمه سختو مشکلاتو نه، سختو مشقتونو نه، د بدبختو نه، د بیکارو فیصلو نه، د دشمنانو نه. هر انسان کور کې دشمن لري، هر انسان کور کې ورسره څوک حسد کوي، څوک ورسره جګړې کوي، څوک ورسره دشمنیانې کوي، څوک چا سره خاوند بدي، چا سره ښځه بدی. دغه رنګې د تمام مشکلاتو الله تعالی دې بهترینې وظیفې سره سرته ورسوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو، رڼو خویندو، مسافرو، الله تعالی مو خوشحال لره، الله تعالی مو د زړه مرادونه، حاجتونه، جایز خواهشات پوره که. ډېرو محترمو مسلمانانو، نن زموږ یو بهترینه وظیفه ده، او دا وظیفه چې ده دا د هر هغې بده قضا یعنی بدبختی مصیبت نه د فنا غوښتلو دا بهترین الفاظ دي. د دې الفاظو معنا دا ده محترم مسلمانانو، ای الله زه تا نه فنا غواړم د سختو مشقتونو نه. مشقت څه وي؟ یا خو به د کار نه وي، یا به د اولاد نه وي، یا به د بچي نه وي، یا به د بیبي نه وي، یا به د کاروبار نه وي. نو دا ستا دپاره مشقت شو، دا ستا دپاره سختي شوه. بیا ورپسې یا الله زه فنا غواړم د بدبختۍ د راتلو نه. بدبختي څه ده؟ ستا په زندګۍ کې څومره بدبختیانې دي. بدبختي دې ته وایي چې تا باندې یو مصیبت راځي. خلک وایي که نه ډېر بد قسمته وي، نو بد قسمت او بدبختي دا زما په خیال دا یو خبره کې راځي، نو د دې نه به الله تعالی تاسو ته نجات درکړي. بله دا یا الله زه فنا غواړم د بیکاره فیصلو نه. بیکاره فیصلې خو پېژنئ که نه؟ ستاسو په زندګۍ کې څومره داسې فیصلې وي چې ستاسو د خواهش مطابق نه وي، ستاسو څومره ارمانونه وي چې ستاسو د خواهش مطابق نه پوره کېږي، نو د هغه هم پکې راغله. او بیا وایي چې ای الله د دشمنانو د خوشحالولو نه زه فنا غواړم. یعنی ستا څومره دشمنان دي، تا سره حسد کوي، تا سره کینه ساتي، ستا په خوشحالۍ باندې هغه نه خوشحالېږي، ستا په مصیبت هغه خوشحالېږي، نو دغې نه به هم تعالی الله تعالی امن درکړي. او دا حدیث چې دی که نه، یعنی دا دعا چې دی نو دا د حدیث په کتابونو کې راغلی ده. د بخاري شریف کتاب چې کوم غټ دی د حدیثو مبارکو، هغې کې هم دا راغلی، او د صحیح مسلم شریف په حدیثو مبارکو کې هم دا دعا راغلی ده. دعا به تاسو ته انشاءالله په سکرین باندې ښکاري، تاسو ورته وکښئ، زه ورته یو پیره ویم. اللهم انی اعوذ بک، اللهم انی اعوذ بک، ای الله زه فنا غواړم من جهد البلاء د سختو مشقتونو نه، و درک الشقاق او د بدبختۍ د راتلو نه، و سوء القضاء و شمامة الاعداء او د بیکاره فیصلو او د دشمنانو د خوشحالېدو نه الله زه فنا غواړم. نو زموږ ټول فلسفه او ټول هغه حاجتونه په دې کې راغلل.
دا چې کوم انسان دا دعا غواړي د فرض مونځ نه پسې وایي 3 پیرې وایي 2 پیرې وایي 1 پیره خو چې کم از کم د هر فرض مونځ نه پس دا دعا مونږه په یادو یاده کړو او د هر فرض مونځ نه پس دا دعا 1 پیره انشاءالله وایو نو زمونږ دا یقین دی رسول الله مبارک د ځان نه خبرې نه کوي دا الله جل شانه ورته دا ښودلې ده محترمو نو انشاءالله الله تعالی موږ تاسو ته د دې بیکاره څیزونو نه د مشقت د زندګۍ نه د بدبختۍ نه د بیکاره فیصلو نه دشمنانو نه الله تعالی موږ ته امن راکړي او چاته چې امن میلاو شو نو دا انسان د خوشحاله شي چې د الله تعالی د سیړه ماته امن میلاو شو دې سره سره 5 وخته مونځ کوئ محترمو د هر فرض مونځ نه پس 1 پیره دا دعا وړئ دې سره سره ګناهونه پرېږدوئ ګناهونه د انسان زندگی تنګوي د انسان زندگی بیکاره کوي د انسان په زندګۍ کې په رونق کې په شکل او صورت کې هغه تبدیلی راولي نو ټول ګناهونه نه به توبه وباسو او الله تعالی نه به غواړو دا دعا بار بار الله تعالی مو ورسره زمونږ دغه تمام حاجتونه دی الله تعالی ورسره پوره کړي دا کم کم چې پکې ذکر